तीन चलिए गोरी وقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده किताब इब्तिदाई मबाहिस की मबाहिस इजमालन ज़िक्र शुरू की बहारी की हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तज़किरा और मुख्तसरन इजमालन द किताब तज़किरा उस असल से कम मकसद दे और किताब दे इंशाअल्लाह नब शुरू करूँ का उसका जदीद महीना तरीक़ा को दे शेरू व चावल गोलू दफे नगान का बे और वसीला इबारत इब्तिदा की हुई नबी सनद मुत्तसिल मिन्ना दावोयु और चिकला दे प्रेम रिवायत राजी वही काल हदसना वही तदी माना दरद ए बे सनद मुत्तसिल मिन्ना हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दखल किताब इब्तिदा और शुरू दादा बदुल वही न करेगा मुददी मुताल्लक़ यसो मबाहिस बदतजी पदी की व अव्वलने बहस हरवी हल मुफरदात हल मुफरदात मतलब दादे जिदत की रकम अल्फाज दी लदरी अल्फाज माना सदा लुगतन और इस्तिलाहन और कई की अक़साम मौजूदी दहाई किस्मों दहाई बयान और वजाहत पर इंशाअल्लाह रखते अवलन दल की ज़मन उलमा हज़रात खबर ज़िक्र गई इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दखल किताब की इब्तिदा और शुरू व बिस्मिल्लाह बांध करे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और सलात और सलाम दे बकिन दे जिक्र करे बिस्मिल्लाह जिक्र करे और नूर अल्हम्दुलिल्लाह और सलात और सलाम दली तज़किरा निश्तर सरद दीना जिसंग रिवायत द बिस्मिल्लाह मुताल्लक़ रागले दे दकरा का रिवायत द अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लक़ हम रागले यहाँ हालाकार इदा हाली शुरू इब्तिदा पर बिस्मिल्लाह व नशीदा बे बरकती मदकशन दा रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह मुताल्लक़ रागले इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दखल किताब इब्तिदा व शुरू पदी की दा अल्हम्दुलिल्लाह दा कवल नगराओ मददी मुताल्लक़ उलमा मुख्तलिफ तौजीहात ज़िक्र की कश्फुल बारी की स्वाब लस तौजीहात कबीर ज़िक्र की शेख ज़करिया रहमहुल्लाह लस तौजीहात कबीर ज़िक्र की अब अखबल या वाक़याहों पर ज़िक्र की फुक़हाई की उलमा हज़रात फरमाई कि रिवायत बान अमल दहाई दो सूरतों ने दी यौलादे से अल्हम्दुलिल्लाह तक़ुली की दैन सूरत दादे से अल्हम्दुलिल्लाह हुए कोई नहीं की
امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا دین صورت دی روایت متعلق اختیار کړی چې د خپل کتاب شروع په الحمدلله سره کړی ده او قولن کړی ده کتابتن نه ده کړی نو لیکل چېرته په حدیث کې نه دي راغلي چې خامخا به لیکئ بلکې د لایوب دا راغلی دی چې شروع ونشي شروع په شکل د لیکلو کې هم کېدی شي او شروع په شکل د وینا کې هم کېدی شي نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه اگر چې دلته کې حمد لیکلی نه دی او په ژبه باندې خو ویلی دی نو عمل بالحدیث راغی ویږي ملګرو په خبره ده خوب خو به نه درځي او که نه لا خو ناست نه موږ اکثر ملګري زه چې راشم بدګي راته ویده شي نو زه ورته وایم چې کله خوب کور ته ځې هلته خو به زه نه یم نو بیا به خوب نه درځي ناوخته پورې به ناست یم نو زما یو تصویر ځان سره والی کله خوب نه درځي بس هغې ته ګورې بس ویده کېږي چې دا دی بیا کېناستو نو به ډایرکټ به بیا خوب ته دی ګرځي نو ویده کېږي ما خو خوشحاله کسان خوبونه دا خو ښه شی نه دی که دا ښه شی وي نو دا به په جنت کې هم وي که خوب ښه شی وي جنت کې به هم وي ځکه جنت کې څومره ښه شي نه دي هغه ټول په جنت کې شته خو په جنت کې خوب دا پکې نشته معلومېږي دا چې دا خوب ډېر ښه شی نه دی مګر ضرورت په بنا باندې د خوب کوئ او د سنت په نیت باندې کوئ او باقي نور کې د ځان ساتئ او دا تصور کوه یاره که دا ډېر ښه شی وی نو ډېر پکار ده چې جنت کې مونږ ته راکړی شوی وی خو جنت کې خوب نشته دی نو معلومېږي دا چې په دې کې ډېر خیر نشته دی نو ډېر مونږ ته کېږي بالخصوص د تلاوت په ټیم کې د سبق په ټیم کې د مانځه په ټیم کې دا شیطاني وسوسې وي دا شیطاني عمل وي د دې نه به ځان ساتئ نو امام بخاری ابتدا د خپل کتاب په حمد سره کړې ده او قوله یې کړې ده کتابتن یې نه ده کړې نو عمل بالحدیث ته اشکال دی نه واردېږي دویم علما دا ذکر کوي چې حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه هغوی دلته کې ابتدا په حمد سره کړې ده ولې ذکر د حمد معنا ده تعظیم خداوندی دا الله جل شانه بڑائی دا الله لوی دا الله عظمت دا هغه بیان امام بخاری رحمت الله تعالی علیه وی عالم دی او په هر څه باندې دا هغوی نظر وي چې کله د ویلې چې بسم الله الرحمن الرحیم په دې بسم الله ویلو سره دا مقصد عمل په هغه روایت هم چې په کوم کې ذکر د بسم الله راغلی او په دې سره مقصد د په هغه روایت باندې هم عمل چې په هغه کې ذکر د الحمدلله راغلی ځکه چې کله لفظ د الله ذکر شو د الرحمن ذکر شو د الرحیم ذکر شو نو دا د الله هغه صفات دي چې دا د الله په عظمت باندې د الله په بڑایۍ باندې دال دي نو په دې بسم الله کې د حمد چې کوم هغه وجه ده هغه ورسره ادا شو هغه مقصد هغه ورسره پوره شو د دې وجې نه اکتفا په بسم الله باندې کړې ده او الحمدلله د ذکر کړي څو علما دا ذکر دي چې حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دی په بسم الله باندې اکتفا کړی دا الحمدلله نظر ذکر کړی ولی وی ځکه چې دا روایت د الحمدلله متعلق چې کوم راغلی دی دا د امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د شرط مطابق نه و او دا د په نیز باندې ضعیف دی کمزوری دی نو ځکه د الحمدلله دا نه ذکر کړی او بسم الله په خپل کتاب په شروع کې ذکر کړی دی بهرحال نورم توجیحات کې شیخ زکریا رحمه الله فرمایي چې یو ځل وی زه لاړم حج ته دا وی د 1404 خبره ده 1404 هجري اوس په 1404 دا د 1404 زه په دغه وخت کې حج ته تلم بیا مدینې
مدینې طیبې ته لاړو چې مدینې طیبې ته لاړم نو یو ورځ ودې د خوب کې یو مجلس ولګېدلو چې د چا د کوم څیز سره محبت وي په خوب کې ما هغه څیزونه ګوري زمونږ ستاسو محبت به د دې هغه چا شهواتو سره دی نو کله په خوب کې پیشوګان ګورو هغه هم راټینګ کړي او کله اتان هم راټینګه کړي اتان به پېژنئ ولبنو الاتان طاهرون نو کله مو اتان راټینګه کړي او کله د خیره سره داسې بوډۍ موډۍ راټینګه کړي ځکه محبت پړه کې د دغه څیزونو دی او د دې حضراتو چې کوم محبت و هغه د درس او د تدریس سره د قرآن سره د حدیث سره د دې دغه مناسبتونو نو یو مجلس ولګېدلو دغه مجلس کې امام بخاري رحمه الله موجود دی په دې مجلس کې امام بخاري رحمه الله موجود دی نو یې خبره وشوله چې هلکه درس د بخاري کوو و درس د بخاري څوک به کوي آخري کې په ما باندې خلکو ګوته کېښودله چې درس د بخاري به دی که شیخ زکریا رحمه الله چې کله ما ته دا کار حواله شو نو ما ورته چې ما خو له پرېږدی زه لاړ شم لږ خپله مطالعه وکړم کتاب وګورم امام بخاري رحمه الله راته وایي چې زه سره یم به چې څه مسله دي په هغه کېدله زه درته ښیم که ته شروع کړه ما چې کله کتاب شروع کړو نو په دغې باندې مې بحث شروع کړو چې امام بخاري صاحب د کتاب په شروع کې بسم الله راوړی او الحمدلله نظر راوړی یو توجیه دوه توجیه درې توجیه دا مې ذکر کړلې نو امام بخاري رحمه الله راته وایي چې ملګریه دا داسې نه ده تاسو چې لګیا دا داسې نه ده تاسو ته کوم توجیحات کوئ ما چې دا کتاب کله لیکلو نو دا داسې نه وو لکه ستاسو دې مخ ته چې دا کتاب څنګه پروت دی دا خو به یو جز و کتاب العلم دا یو جز دی کتاب الایمان دا بل جز دی کتاب الطهارت دا بل جز دی نو دا شان دا یو جز په شکل کې و ما په دې طریقې لیکلی او تاسو خو دې ته د دې نه یو کتاب جوړ کړی دی زما کتاب هغه په دغې طریقې او په دغې نهج سره نه و نو د دې وجې نه ما د هر کتاب په ابتدا کې بسم الله مې لیکلې ده د هر کتاب په ابتدا کې مې بسم الله لیکلې ده او مستقل خطبه نو ما لا یو ځای کړي نه و تعلیق مې د دې نه و کړی نو ځکه ما خطبه پکې نه ده ذکر کړې بهر حال امام بخاري رحمه الله د خپل کتاب ابتدا او شروع په بسم الله سره کړې ده یا د بسم الله متعلق چې په دې کې دا باجاره ده د دې متعلق څه شی دی اسم بروباسه که فعل بروباسه که اسم فعل بروباسه نو مقدم به روباسه که مؤخر به روباسه او په اسم کې څه پیدا ده او په فعل کې څه پیدا ده کوفیان په کې څه وایي بصریان په کې څه وایي نو د دې خبرو نه خو تاسو په نحومي شریف کې تنګ وئ ځکه خو راوتښتېدل دې دورې ته راورسېدې نه راوتښتېدلې یاره ته کې اوس نوې خبرې نو به ځان هم دورې ته راورسولو نو که دلته هم دا خبره ته شروع شي نو واپس نحومیر ته ځئ واپس بیا نحومیر ته ځئ الله په عافیت سره ورسوه ولې خفه شوې زه مدرسین به شیخ د خیر سره درس به کوئ د خیر نور نیتونه ونه کې هم درس به کوئ د درس نیت خامخا وکړئ که تاسو کارخانهداري کارخانې هم چلوئ او درس هم کوئ او که تاسو ډګوران یې ډګوري هم کوئ او درس هم کوئ که دکانداران یې دکانداري هم کوئ او درس هم کوئ د دې په منځ کې څه منافات نشته دی دوه کتابه درې کتابه دا په مدرسه کې وواله خپل درس کوه چې درس نه فارغېدې بیا خپله مزدوري او خپله غریبي کوه نو په مزدورۍ به هم نه شرمېږې د نر غوندې مزدوري کوئ مزدوري کول خو د نرانو کار دی مزدوري کول چا کار دی د نرانو کار دی نو ځان به نران جوړوئ ایښ به اوسېږې په دې دنیا کې داسې نه چې بس خلکو ته محتاج یو یار که دې جومات نه یې وشړلم زه به څه کوم هلکه چې ویشړلم کار دې روان دی او که دې مدرسې نه یې وشړلم زه به څه کوم نه ځان خود مختاره کړه چې څه ناڅه ټکه پوکه ستا روانئ او نه مقتدیانو ته محتاج یې نه محترمانو ناظمانو ته محتاج یې هېڅ چاته دې احتیاج نه وي بلکې په خلکو باندې به خرڅېږې چې داسې شل طالبان ښه په شوق ته ساتلی شي چې راځئ ملګرو ډوډۍ هم څپما او ستا چې کوم پکې شادي شودګانې هغوی ته به د میاشتې 50,000 روپۍ خرچه هم ورکومه نو دغسې ادارې جوړې دي چې د خیره سره کار هم چې خلک وایي چې دې ته درس وایي
طالبانو باندې وسه کوي تنخواګانې ورکړه څومره یو 50,000 چې ملګری راواله دا ستا خرچه ده ها او بیا چې کله دې بل څه کار دې پیدا کېدلو د هغې به بېلې در درکوم د هغې به بېلې درکوم که موټر رالې نو بس یو 15 کروړه به نغدې درکوم او باقي به په قسطونو ښه نیت کوې لږې خو د الله سره خو لږې نه دي که نه پخوا د خیره سره مونږ 100 روپۍ نه بیا مونږ کړي پخوا 100 روپۍ مونږ نه بیا مونږ کړي ناوړو نیت هم ورته نه او اوس د خیره سره بې شماره دي اوس یې شمارلی دی خو لیکن چې څنګه هغه وخت کې زمونږ زړه نه و نو دغه شان اوس هم زړه نشته دی نو د لګولو زړه پیدا کول پکار دي لګول دا کمال دی ښه جمع کول دا کمال نه دی نو نیت د لګولو وکړي انشاءالله الله به درله درکوي خو چل به نه کوي دا پرېږدو په شان چې خدای مې دوکه کړلو مړو مې دوکه کړلو نو دا چل به نه کوي نیت وکړئ چې خدای چې راکړي کړي که نه لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين دا نیت پکوئ انشاءالله الله دې درله درکوي الله سره څه کمی نشته دی ها نو ښایسته دا به نیت به نه کوي چې انشاءالله فارغېږم به او چندو مې ښه چلیات کړی کله به یو جومات کې ولاړ یم او کله بل جومات کې خلک د ورځې د خیره سره 15,000 روپۍ غواړو چېرته تلي دا به زه پیدا کوم نو په 15,000 کې دا 8,000 زما او دا یو د مدرسې ولې زه محنت کوم نه دا چلونه به نه کوم قطعا به د دې خبرې نیت نه کوئ چې زه به چندې کوم نه زه به چندې ورکوم څه نیت به کوئ زه به چندې ورکوم نو د چندو د ورکولو د دې نیت وکړئ په هر حال نو حضرت امام بخاری رحمت الله تعالی علیه د خپل کتاب په ابتدا په شروع کې بسم الله درته راوړې ده الحمدلله درته راوړې او د هغې اصل وجوهات هغه دغه دي چې په دې روایت کې کوم راغلی چې لا یبدأ بالحمدلله نو ابتدا کې دلته کې لا یکتبو لفظ نه دی راغلی لا یکتبو لفظ پکې نه دی راغلی نو ابتدا راغلی ده ابتدا عامه ده که کتابتي شکل کې وي او که هغه قولي شکل کې وي نو موږ چې یو عام خلک یو زموږ کتاب شروع کړو په ابتدا کې الحمدلله وایو چې موږ وایو نو امام بخاري خو ډېر لوی شخصیت دی هغه دا دومره لوی تصنیف چې کوي او دومره اهتمام سره یې کوي نو خامخا هغه به په ژبه باندې د الحمدلله ویلي وي دویم دا چې دغه د دې الحمدلله ویلو چې کوم مقصد دی هغه په بسم الله سره ادا شوی دی هغه په بسم الله سره ادا شوی دی چې هغه تعظیم خداوندي دی نو بسم الله کې دا الفاظ هغه موجود دي باب یو د دې اعلان دی دویم د دې اعلان دی اعلان علما فرمایي چې باب په اصل کې بوابونو دا باب په اصل کې بوابونو او بیا تاسو قاعده ضابطه ویلي ده چې واو مفتوح واو متحرک ما قبلش مفتوح واو متحرک ما قبلش مفتوح عامنا با الف بدل کردن قاعده ضابطه خو تاسو تذکر کړي دي وختي هېرې کړي دي وختي مو هېرې کړي هم دي نو داسې نه ده چې موږ اوس بیګانو پسې دغه میزان صرف او صرف او ځان راواخیستلو او بیا د الفاظ جوړ کړل او اوس هم تاسو ته وویلي نه دا هغه ټیم کې چې اورېدلي دي او بیا هم چېرته لیدلي نه دي خو هغه وخت کې سړی خواري وکړي نو د هغه وخت ډېرې حافظي او د دې وخت ډېرې حافظي تاسو ته به د دې محدثینو حضراتو په حالاتو کې راځي چې دا محدث ډېر لوی ذهین فدینو ولیکن وروسته مختلط شوی دی یعنی چې کله دی وړا شولو عمر زیات شولو نو په حافظې کې ګډوډ راغلی دی نو وروسته چې څنګه ستاسو نظر کمیږي اورېدل هم کمیږي ګرځېدل پوره نه شئ کولی معده مو کار پرېږدي دغه شان حافظه هم کمزوري کېږي وروسته بیا حافظه هم کمزوري کېږي نو اوس نه دا چې کوم وخت مو دی دا غنیمت وګڼئ چې یو ټکی هم ستاسو نه پاتې نه شي اوس نه یادوئ چې دې وخت کې مې یاد وي نو ټول عمر به مې یاد وي او په دې وخت کې مې یاد نه کړی چې نه لږ سبق وکړم نه اوس دې بیا یادوو که نه بیا به څه کوو نو بیا مو نه یادېږي بهر حال دلته کې دا
واو متحرک او ما قبل هغه د دې مفتوح دی نو د ثابتي مطابق دی په الف باندې بدل شو نو د بوابون څخه جوړ شو معبود نه جوړ شو ادا کته څنګه پته لګي دا ناقص دی او دلته کې دا په الف په ځای باندې اصل کې واو دا پته تاسو څنګه ولګي دا پته موږ د هغه نه لګو د تصغیر نه لګو دا پته موږ د څه نه لګو تصغیر چې کله د یو سیز اصل معلومول غواړي نو د هغې تصغیر ذکر کوي نو په دې تصغیر کې هغه اصلي حروف د دې ځایېږي نو چې کله تاسو وایئ چې یو وړه دروازه د وړې دروازې لپاره به څنګه لفظ استعمالوئ بویب څه به استعمالوئ بویب نو پکې راغلو که نه نو دا اصل دا هغه خپل معنی ته دا ټکي اړوي لکه تاسو ویلي چې هلکه د آل د دې نه څه مراد دی د دې نه مراد اهل دی هلکه ولې وي ځکه چې د دې تصویر کله موږ وکتلو نو هغه تصویر کې د دې دا ها موجوده ده نو دلته کې هم د دې په دې اصل کې دا واو موجود دی چې تصویر ته مواړو نو بویبون نو په دې بنیاد باندې زموږ علما فرمایي چې دا بام په اصل کې بوابون او بیا په الف باندې بدل شو نو بیا یو باب ستاسو د دروازې باب د کوټې باب دی او یو ستاسو په کتاب کې باب دی دې دواړو کې مناسبتونه موجود دي یو د کتاب باب دی او یو د کوټې باب دی چې څنګه تاسو یو محل دی یو کور دی یو کوټه ده نو په دې محل کې په دې کور کې په دې کوټه کې اعلی قیمتي څیزونه دي ته غواړې دا چې په دې کور کې په دې محل کې په دې کوټه کې دننه چې کوم اعلی څیزونه دي دې باندې زما علم راشي ما ته معلوم شي په دې کې څه څه دي دا به ته کله معلوم وي هغه معلومولی شي چې ته په دې دروازه را دننه شي چې ته کمرې ته را دننه شوې نو په دې کمره کې که ښایسته چینی ده تا ته را واده کړلی شوې ده او په کټ کې ناسته ده که ته اوس بهر د کوټې نه طوافونه کوې نو دا لیدی شي نو دا به څنګه ګورې دا ښاپېرۍ خپله دا خپله ښاپېرۍ به کله ګورې چې په دروازه ورته را دننه شي دغه شان ته د دې کتاب کې مسائل معلومول غواړي دا قیمتي ملغلرې دي نو دا قیمتي ملغلرې به ته څنګه معلومې چې ته به د دې کتاب چې کوم باب دی د باب په ذریعې سره به دې ته را دننه کېږي نو د دې دواړو کې دا مناسبت لکه څنګه چې په دې دنیا کې یو څیز قیمتي دی نو هغه خامخا په یو ځای کې به ایښودلی شوي وي نو دغه ځای ته چې ته داخلېږي نو د دروازې په ذریعې سره به داخلېږي او بیا دغه قیمتي څیزونه دا به تا ته په نظر راځي او ته به دا به ستا په علم کې راځي دغه شان ته د یو علمي مسایل چې دا د ملغلرو نه ډېرې قیمتي دي د دې علم حاصلول غواړي نو د دې باب په اول دغه کې دې باب ته به رادننه کېږي او دا باب به زده کې چې دا باب دې زده کړلو نو د قیمتي ملغلرو د هغې اطلاع او خبر او علم به تا ته درکړلی شي نو ته به بیا علی بصیرتي خوشحاله وی مطمئن وی او بیا اصطلاح کې باب دا ویلي کېږي هغه مسائلو ته چې هغه مختلفة الجنس چې هغه متحد النوع وي چې هغه متحد النوع مسائل وي یو هغه سره سیز سره تعلق لري لکه د اودس سره تعلق لري یا د نواقضو د وضو سره تعلق لري او یا د روژې سره تعلق لري بیا په روژې کې مختلف اطراف دي چې هلکه دا کومه مسله ده دا مسله د رؤیت هلال ده دا مسله د رؤیت هلال ده نو دا مسله د رؤیت هلال دا ځان ته یو باب دی ټول مسایل خو په دې کې د رمضان نه ذکر کېږي یو خاص نوع د دې ذکر کېږي نو په د باب په ځای کې یو خاص نوع ذکر کېږي لکه یو ستاسو کور دی او بیا په دې کور کې مختلفې کوټې دي نو د هرې کوټې لپاره بېله بېله دروازه ده دغه شان دلته کې یو کتاب وي
او بیا په دې کتاب کې دننه ابواب دي، په دې کتاب کې دننه بیا ابواب موجود دي او د هر باب په ذیل کې بیل جدا جدا د نوع والا مسائل تاسو ته ذکر کیږي. کیف دا د ادواتو د استفهام نه دی او اکثر و بیشتر په دې سره تپوس د حالت کولی کیږي چې د دې سره حالت معلومولی کیږي او دا یو داشان حرف دی چې دا صدارت د کلام غواړي چې دا ذکر کیږي نو د کلام په ابتدا په شروع کې دا ذکر کیږي. اوس دلته کې ستاسو ذهن ته بیا سوال راغلو استاد جی کار دې ځان ته وکتلو ستاسو ویلي چې دا کیفه دا د ادواتو د استفهام نه دی او دا شان یو ټکی دی چې دا صدارت د کلام غواړي چې ما به د کلام په اوله کې په شروع کې ذکر کې نو دلته کې په شروع کې نه دی راغلی، دلته په ابتدا کې په شروع کې نه دی راغلی. ولې ځکه د دې نه وړاندې لفظ د باب دی، د دې نه وړاندې لفظ د باب راغلی دی نو دلته کې به د دې باب سره به څه کې اوس نو د دې متعلق علما حضرات جواب کوي چې دې صدارت د کلام غواړي او چې په کوم کلام کې دې مذکور دی دې صدارت د کلام غواړي او دا هغه کلام صدارت غواړي چې په کوم کلام کې دې مذکور دی چې کومه جمله کې دا ذکر شوی دی. نو لفظ د باب دلته کې واقعاتن شته او بیا ورپسې کیف راغلی دی او نه دا لفظ د باب چې دی دا ځان ته جمله ده او دا دویمه جمله چې ده د کیف نه بعد شروع کیږي نو په خپله جمله کې په خپل کلام کې دا په ابتدا کې دی دا په شروع کې دی. نو د لفظ د باب دا به مونږ څنګه ووایو د دې د وینا طریقه څه ده نو د دې د وینا طریقه د اعراب درې طریقې علما ذکر کوي. یو دا چې دا ته منون ووایه، دا منون ووایه بابن نو هذا بابن هذا بابن او یا دا غیر منون ووایه په اضافت سره بابو کیف کان بدء الوحی بابو غیر منون نو دا به بیا مضاف شي. دریم دا چې دا ساکن ووایا د وجه د وقف نه، دا ساکن ووایا د وجه د وقف نه، لکه تاسو هنسی وایي نو په هنسو کې څنګه وایي واحد اثنان ثلاثه واحد اثنان ثلاثه نو دا دلته کې اعراب په دې نه جاری بغیر د وقفن شکل کې دا ویلي چې څنګه دا وقفن وي نو دغه شان دا لفظ د باب به هم وقفن وي چې باب. نو درې طریقې د دې د وینا شو دي. اول دا چې منون ووایه، دویم دا چې دا غیر منون ووایه او دریم دا چې دا وقفن ساکني ذکر کړه. کیف کان بدء الوحی بدء کې دوا قول د علماء، یو دا چې دا ناقص دی، دویم دا چې دا محموز دی. نو کشر ته دا محموز شي نو بیا بدأ یبدأو بدأ یبدأو په معنا د شروع سره، په معنا د شروع سره. او کدا ناقص شي نو دا ناقص په صورت کې بدأ یبدو بدأ یبدو په معنا د ظهور سره، بدأ یبدو په معنا د ظهور سره. او بدأ یبدأو چې د باب د فتحه یفتحون راشي نو بیا په معنا د شروع سره. او چې کله دا د بدأ یبدو د نصر ینصرون کې او ناقص شي نو په معنا د ظهور سره راځي او دواړه معناګانې دلته کېدلی شي. الوحی وحی په لغت کې کتابت ته ویل کېږي. وحی په لغت کې کتابت ته ویل کېږي.
وحی پر لغت کی الاشارة السریعة ویلی الاشارة السریعة فجلتے سر یو کس تا اشارہ لکه دو طالبان دی سبق تناس دی او پخبلو کی سرپوئی نو بس دی سبق په دوران کی یو بل ته اشاره وکړه بل ته نه کوئی نشو باقي ورسره ناس ور باندې کوئی نه کی او دی ور باندې کی دې سړي ماته سو وی دی درېمه معنا د وحی الإعلام في خفاء الإعلام في خفاء پټ پټ چاته یو اطلاع کول په پټي طریقې سره یو کس ته یو څیز نه خبرول نو درې معناګانې د وحی شو وحی په معنا د کتابت سره لیکل وحی په معنا د الاشارة السریعة سره وحی په معنا د الاعلام فی خفاء سره په اصطلاح کې وحی ویل کېږي د شرعي معنا د وحی الكلام المنزل من الله الكلام المنزل من الله او ظاهره ته چې دا چاته نازل دي انبیاء کرامو ته الكلام المنزل من الله دې ته وحی ویل دا الله د طرفنا کوم کلام نازل کړي شي وي په شریعت کې دې ته وحی ویل بیا د دې وحی مختلف صورتونه دي اولا وحی فکری لکه الله فرمایي واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وذا وحي فكري ده او قرآن پاک کی مختلف تعبیرات سره د دې ذکر شوی دا وحی فکری معنا ده چې د دې سیس په فطرت کې د دې په مزاج کې د دا خبره خوده شي وي دا الله د طرف نه د دې دا خبره دا صلاحیت دا پیدا کړی شي وي هر مخلوق ته الله جل شانه فطری طور سره د زندګۍ تیرولو طور او طریقې ښودلي والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى تاسو یو دوه هغې راواله یو د پتې راواله یو د چرګې راواله ستاسو نه یادوم تاسو څوک د څنګه چې دوه هغې راواله زه ورته لاس نه کوم یو به د پتې هغې راواله مشره او بله د چرګې دا به راواله او دا به د یو چرګې لاندې کېږي د هر یو هغې نه یو بچی پیدا شو او د بله چې پې ناسته د چرګه ناسته او دې د خپله سینه ورباندې مږلې ده د پیدایش سره اوس دا دواړه بچي راواله اوبو ته یې وغورځول نو په دې کې چې کوم د دې بدې د انډې نه کوم شی راوتی دی هغه به په اوله ورځ د اوبو کې لامبا وي دی نه ډوبېږي او دا چې کوم د چرګې د انډې نه کوم شی راوتی دی دی به په دې اوبو کې ډوب شي او مړ شي ځکه د یو ته الله فطرتا لامبا چل ښودلی او د دې بل په فطرت کې دا لامبا دا پکې نشته دی
نو دې ته وحي فطري ویلي دا رنګه ملګری چې ته وړوکی پیدا شو تاسو چا ویلي چې ته کله ودرېږي نو بیا جاړه تاسو چا ویلي جړل دي که نه جړل به او بیا به چې کله درته مور دی درکول نو تا ته چا ویلي چې داسې چل به کې دا تا ته چا ویلي چا مونږ ته دا الله ورته ښودلي که نه که چېرته دا مونږ ته حواله کېدی چې دی اوس دلته ژوندی دی د لوږې نه به غریب مړ شوی ځکه زه به نه جړل چې نه یې جړل نو مور به دی ورته نه ورکول بیا چې دی وله ورکړی دی په دې نه پوهېدلو چې هلکه دا ځان ته راښکلی کېږي کله چې دا ماشوم لږ لوی شي نو ته بیا ورته جوس ورکوه د جوس څښلو طریقه ورته نه ورځي نو بیا به ته ورته وایې چې داسې کوه داسې چل کوه نو هغه بیا کله یو څه چل کوي او کله بل څه چل کوي نو موږ په ماشوم باندې یو جوس نه شو څښلی نو موږ خو ډېر کمزور یو چې شکر دی چې خدای پاک فطري طور سره دا طریقې موږ ته ښودلي دي وګوره تاسو غوا به مو چېرته لیدلي وي چې کله لنډی شي لیدلي هم ده که نه نو چې څنګه راغی شي نو هغه بچې خو ټول خیرن پرې وي که نو دا بیا څه کوي خپل بچې په خپله پاکوي جب به پسې روباسي ټول بچې وڅټي صفا سوتره یو نوي شکل کې ودرېږي دغه بچې دا ورته چا ښودلي دا الله په دې وحي ته څه ویلي کېږي دا وحي فطري ده بس شکر دی چې خدای پاک به دا شي نه مونږ ته بیا ورکړي دارنګه محمد تقي وړوکی و چې کله به اودسمات یې ورغلو دلته خو چا نه وي چې اودسمات یې به څنګه کېږي خو خپله به یې زور کولو داسې به یې نه کړو چې بره یې زور کړي لاندې به یې زور کولو که نه چا ښودلی دا چل ورته چا هم نه وښودلی خو دا فطرت دی ها نو دا د الله جل شانه ښودنه ده الله جل شانه دې د خپلو نعمتونو د شکریې ادا کولو توفیق راکړي الله مو سره ډېر احسانات کړي الله مو سره ډېر احسانات دي که دا چلې مونږ ته دا وی ښودلی نو مونږ خو اوس هم د سوټو ډېرانونه ټول به راکې جمع شوی وی نو آخري کې به هم ډز کړی وی بس دا د الله جل شانو ښودنه وه چې کله به بس د حد نه به زیات شو کله به هم لا ماشوم وګورئ زورونه کوي هلکه تا ته چا ویل چې ته دا زور کوه دا ورته الله ښودلي دا وحي فطري ده پوه شوې امیر صاحب که نه حبیب صاحب ماشاءالله دا ځل الټ کې خوب نه وځي نیت یې کړی دی چې نه به اوږده کېږي که نه دا ټایم دی لا شته دوی د محمدالله خپل ټیم اوس یو عمل را روان دی چې هغې ته خوب وایي ما به د آدابو سره کوو دویم قسم د وحي ایجادي ده دویم قسم د وحي ایجادي تاسو ملګرو دا ټوپۍ په سر کړي دغه ټوپۍ دا چېرته په قرآن کې راغلي دي دې نقشه چې دا ټوپۍ جوړه کړې په حدیث کې نه دا الله جل شانه د انسانانو په فطرت کې دا شان صلاحیت پیدا کړی دی چې د هر یو څیز د ایجاد یو نقشه درته ورکوي لکه ټوپۍ به څنګه جوړې د سر لپاره نو دغه د دې نقشې علم الله د خلقو په ذهن کې واچول دارنګه د دې قمیص او د کورتۍ د دې یو علم الله د خلقو په ذهن کې واچول چې په دې طریقې سره قمیص جوړوه په دې قمیص طریقې سره پرتوګ جوړوه او په دې طریقې سره چشمې جوړوه اوس که دا داسې وي چې نه داسې وي سترګې ته نیسي نو موږ به یې نه داسې کړی وی نو خلکو هم را سره لاسونه داسې کوي چې دا خو ما سره پیار کوي او موږ به د مجبورۍ نه دا چشمې به مخې ته نیولې وي نو دې ته څه ویلی کي وحي ایجادي دا ده چې ستاسو دا پکې دی درته تاویږي نو د دغې پکې نقشه چېرته په قرآن کې درته ذکر شوي چې دا به داسې جوړوي دا د انسانانو په ذهن کې الله دا شان دا نقشې مغراچي چې هلکه دا جومات جوړې نو دا جومات به څنګه جوړې نو دا نقشه چېرته په قرآن کې وه په حدیث کې وه نه دا وحي ایجادي ده چې ستا په مزاج کې الله دا شان شي نه بعضې واړه ماشومان وي د وړوکوالي نه هغه ګوره نوي نوي څیزونه به جوړوي دا شان یو شی به جوړ کړي چې ته به ورته حیران شي چې هغه یو لوی سړی د هغه ذهن په هغې باندې کار نه کوي دا د الله هغه طرف نه هغه ښودلی وي دې وحي ته څه ویلي کېږي وحي ایجادي
ایجادی نه ایجادی دال سره ایجاد طالبان اکثر نقل کوي د بل نه هغه ورېدلي نو اکثر بیا ټکي ټول غلط لیکلي وي ځکه خپله خو د چېرته دا ټکي نه اورېدلی وي او دې لیدلي وي نو په سیما کې هم ستاسو نه غلطي بیا وشي هغه او په املا کې هم نه غلطي شي نو بیا استاد پې پوهېږي چې سړي نقل کړی دی استاد بیا پوهېږي سړي نقل کړی دی ځکه بل ورته وینا کړې ده خو ټکي اورېدلی دی خو د چېرته په زندګۍ کې لیدلی نه دی کتاب کې دی د بل چا نه اورېدلی دریم قسم د وحي هغې ته وحي د الهام ویلي کېږي وحي د الهام قرآن کې ذکر شوي واوحینا الى ام موسی ان ارضعيه واوحینا الى ام موسی ان ارضعيه نو د موسی علیه السلام مور پیغمبره خو نه وه نو دلته د وحي په معنا د الهام سره دا وحي په معنا د الهام سره څلورم قسم دا وحي هغه وحي شرعي ده څلورم قسم د وحي وحي شرعي بیا دا وحي شرعي په دوه قسمه ده یو منامي دویم یقظاني منامي او یقظاني دوا سره وحي منامي چې په خوب کې د الله د طرف نه یو حکم یو پیغمبر ته ورکړل شي دا یا ساتي چې د انبیاء کرامو خوب دا وحي د انبیاء کرامو خوب دا وحي ابراهيم عليه السلام خوب کې ګوري چې اني اذبحك فانظر ماذا ترى خوب کې لیدل چې تعالی نو سوچو تاسو کې څه خیال دی نو اسماعیل علیہ السلام ته هم الله لوی صلاحیت ورکړی دی نو هغه ورته وایي چې نه الله د تاسو حکم کړی د هغې تعمیل فوراً کوه الله تاسو حکم کړی دی تعمیل یې کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدلو چې موږ تللي یو مکې مکرمې ته طواف هم کړی دی صحابه کرام فوراً راپورته شو چې به ځو دوی ولې دا وایي چې ځو دوی ځکه ویلي چې دوی ته دا پته وه صحابه ورته چې د پیغمبر خوب هغه وحي وي د پیغمبر خوب وحي وي او رښتیا وي او الله فرمایي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ودا وحي منامي ده وحي يقظاني د دې بیا مختلف صورتونه دي اول کلام الله بلا واسطه کلام الله بلا واسطه براہ راست بالمشافهه لکه په معراج کې د نبی رسول الله سلام سره شو او په یخي حالت کې شوی دویم کلام من وراء حجاب کلام من وراء حجاب لکه د حضرت موسی علیه السلام سره الله خبرې کولی ومن وراء حجاب دا بلا واسطه دی او بالواسطه بیا د دې مختلف صورتونه دي چې جبرئیل امین په خپل شکل کې راشي د جبرئیل نه علاوه بل فرشته راشي لکه کله اسرافیل علیه السلام یا بل فرشته باندې الله راغلی هغه شاذ او نادر دي
کله د جبرئیل امین په شکل انساني کې راشي لکه اکثر او بیشتر د دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ په شکل کې براتو دارنګ بل صورت د وحی هغه ته وحی سوالسوالي وي وحی سوالسوالي سوال سره رسو دی روایت کې راځي مثل سوالسوالة الجرس وحی سوالسوالي دا د څه آوازو او په نبی علیہ السلام باندې ډېر سخت و د دې سختوالي وجه څه وه دا درته په روایت کې انشاءالله ذکر کېږي وحی سوالسوالي بل صورت د دې وحی هغې ته ویل کېږي نفس فی الروع نفس فی الروع نفس ساسر او روع را واو عین لکه حدیث کی و انشاءاللہ در ترش ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها ان روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها نو دا کې ته القا ویلي دا مختلف صورتونه د وحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دا ویلي کېږي قاصد ته پیغامبر موږ مختصر کړی کړي ځکه ذکر یې ډېر کېږي نو دا لیک هم دې نه حذف کړی څه وایي پیغامبر دا لفظ څه شی دی پیغامبر پیغام وړونکی رسول په معنا د قاصد سره دوه الفاظ ذکر کېږي یو رسول دویم نبی لغوی معنی د ذکر شو چې رسول په معنا د قاصد او د پیغمبر سره نبی علما فرمایي چې یا د محمود دی نبی نو بیا دا د نبأ نه دی نبأ خبر ته ویل کېږي عن النبأ العظیم عن النبأ العظیم نو هر پیغمبر هغه خلکو ته اطلاع ورکوي خبر ورکوي چې الله دا فرمایي د الله دا حکم دی نو په دې بنیاد ته نبی ویلي کېږي نو بیا به مت پکې کوئ چې دا محمود وایي دویم علما فرمایي چې دا نبی دا د نبا یمبو نه دی نبا یمبو ناقص دی محمود نه دی نو دا بیا په معنا د رفعت سره راځي نبوت په معنا د رفعت سره او هر پیغمبر دا د نشان والا وي الله جل شانه د دې نشان او دې لوی رفعت ورکړي وي دا حضرات انبیاء کرام څومره تعداد دی
امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت را نقل کړی دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شروع چې کامل انبیاء دا انبیاء کرام څومره تعداد دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمایي چې 1,40,000 بیا تپوس کیږي چې رسولان پکې څومره دي 314 دا پیغام چې د انبیاء کرامو د رسولانو په کومو روایاتو کې راغلي دي دا ټول روایات ضعیف دي ضعیف دي او عقیده چې ثابتېږي دا په قطعي روایاتو ثابتېږي عقیده چې ثابتېږي پس ثابتېږي په قطعي روایاتو تاسو ته په کتاب التوحید کې چې کله د الله د صفاتو ذکر ورته شروع شي امام بخاری رحمه الله ورته کما کې اوس نه وایي چې دې ورته په هر عنوان کې چې کوم عنوان یې نو اول ورته آیت ذکر کوي آیت ولی ذکر د دې تعلق د عقاید سره دی او عقیدې دا په ځنیات نه ثابتېږي دا په ثابتېږي فقط آیات باندې نو اول ورته آیت ذکر کوي بیا د دې مطابق حدیث ورته ذکر کوي نو دا انبیاء کرامو متعلق عقیده دا لازم ده ضروري ده نو دا په ځنیات نشي ثابتېدلی د دې وجې نه تاسو کله بیان کوئ نو په بیان کې وایي چې الله 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام را لیدلی نو دا ټکي ورسره ضروري دی دا کم و بیش ټکي ورسره ضروري دی خو د دې روایت نه معلومه شو چې په رسول او نبی کې فرق هم شته ځکه د انبیاء کرامو بیرته پوه شوی د رسولانو بیل نو په نبی او په رسول کې فرق شته که نه نو یو قول دا دی چې نه دواړه یو شی دي فرق پکې نشته دی دویم قول د عامو علماو دی چې نه دې دواړو کې فرق شته بیا څه فرق دی نو د دې متعلق د عامو علماو قول دا دی چې نبی دا عام دی رسول خاص دی نبی عام دی او رسول خاص دی هر رسول دا نبی وی او هر نبی رسول کېدل ضروري نه دي اوس نبی څه ته ویل کېږي رسول څه ته ویل کېږي نو د دې په دې تعبیراتو کې د علماو رایې مختلفې راغلي عامه مشهوره خبره ده چې نبی رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې هغه ته نوې شریعت ورکړی شوی وي رسول هغه پیغمبر ته ویل کېږي چې هغه ته نوې شریعت ورکړی شوی وي نو نوې شریعت په شکل د څه کې وي د کتاب کې وي او تاسو ویلي چې آسماني کتابونه ټول څومره دي 1,400 څومره دي 1,400 غټ کتابونه دي او سره صحیفې اوس چې دا 1,400 او د انبیاء د رسولانو تعداد درته ذکر شولو چې 311 دا په برابر نشو د دې وجې نه علماو بیا په دې تعبیر کې فرق راوستلی چې رسول چاته ویل کېږي هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته نوې شریعت ورکړی شوی وي یا نوې کتاب ورته ورکړلی شوی وي یا دې مامور بالجهاد وي یا امتیازي شان ورکړلی شوی وي یا ورته امتیازي شان دا ټول په یو ځان چې راجمع کړي یو قید نه یو قید دا په دې کې موجود وي نو اشکال وستا ختم شي چې رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه ته نوې شریعت ورکړی شوی وي نوې کتاب ورکړلی شوی وي مامور بالجهاد وي او یا امتیازي شان ورته ورکړلی شوی وي نو د عامو علماو په نسبت باندې نبی دا عام دی او رسول دا خاص دی او د دې ډول په منځ کې د عموم خصوص مطلق نسبت دی اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمایي
چې نه د دې په منځ کې عموم خصوص من وجه دی، عموم خصوص من وجه دی چې دا دوه مادې د افتراق غواړي او یو ماده هغه د اتحاد غواړي. نو څنګه به یو پیغمبر دی چې هغه نبی هم دی رسول هم دی، لکه زمون نبی علیه السلام دی نبی هم دی رسول هم دی. یو صورت دا هغه د اتحاد شو چې دواړه مادې په دې کې موجودې دي. دو صورتونه چې مادې د افتراق کې اوس هغه ذکر کړي چې نبی وی رسول نه وي، نبی وی رسول نه وي، لکه عام انبیاء کرام چې دا انبیاء دي او رسولان نه دي، بل چې رسول به وي نبی به نه وي، رسول به وي نبی به نه وي، لکه جبرئیل امین، لکه جبرئیل امین.